سلامونه کتونکو د لفظونه ډاټ کام دی او زه وحید الله قرار یم. مینوالو نن را سره د ښاغلي عبدالرحیم روغاني صاحب کتاب سندریز احساس په لاس کې دی. د دې نه در سره یو څو قطعې شریکوم، خو د هغې نه وړاندې چې درته وایم چې روغاني بابا څوک دی. ښاغلی عبدالرحیم روغاني چې د سوات سره تعلق ساتي یو ریټایر استاز دی. د دې سره سره هغه په ګرده نړۍ کې خپل ځانګړی نوم لري. هغه په نظم، غزل او په ټولو ادبي اصنافو ښه پوهی دی، خو د هغه نوم زیات تر زیاته د قطعو لپاره مشهور دی. هغه په خپلو قطعو کې په ټولنه کې ټول هغه حقایق بیانوي کوم چې موجود دي. هغه په شاعرۍ کې افاقیت دی، د هغه په شاعرۍ کې ژوند دی. بابا په خپل کتاب کې لیکي د شپې په خاموشۍ کې یو طرف ته ځان لکینم، د شپې په خاموشۍ کې یو طرف ته ځان لکینم، دنیا نه مرور دا سوی زړه په خلا کوم، او زما د بې مخۍ اندازه وګورئ ملګرو، زما د بې مخۍ اندازه وګورئ ملګرو، له چا چې مرور شمه هغه په خلا کوم. یو بله قطعه لیکي مرګه یو ته چې زما جړه دې غلې کړله، مرګه یو ته چې زما جړه دې غلې کړله، لامده چشمان خو مې د اوښکو نه لږ وچ شو که نه، او که په اجرت باندې قتل کړم دا هم ښه وشو، که په اجرت باندې قتل کړم دا هم ښه وشو، زما په مرګ خو یې بچي د مرګه بچ شو که نه. هغه لیکي جمود نښه د مرګي ده، چرته ښکار د جمود نشي، حرکت کې برکت دی دغه ژوند دی که پوهیږي، حقیقت ته که پام وشي نو د ژوند په سایکل سوري، که روانې نو محفوظې، چې ودرېږي نو غورځېږي، چا کې چې عقل نه وي بیا مینېدی څنګه شي، د عشق په کار کې چاته زه ولې مجنون وایم، او مینه کول د بېوقفو خلکو کار خو نه دی، مینه کول د بېوقفو خلکو کار خو نه دی، ښایي خدا چې هر مین ته افلاطون وایم. هغه یو بل ځای لیکي قاید چې قیادت قوم پیروۍ کې وفادار وي، قاید چې قیادت قوم پیروۍ کې وفادار وي، دنیا به یې په بند د بلا نه ایسارېده، او تنظیم یقین محکم او اتحاد چې لرلی، تنظیم یقین محکم او اتحاد چې لرلی، په ګڼو قصابانو کې غوا نه مردارېده. د داسې نورو سترو شاعرانو ادیبانو شعرونه به هم در سره شریکوو، خو تر بلې خپرونې خپل کوربه وحید الله قرار له ورکړي اجازه د تلپاتې خدای په امان.